موږ پکې صلات تسبیح، تهجد، اشراق، چاشت او حاجت وغیره دغه موي او د پیشمنی او د روژه ماتي څه مسایل تیر شو. اوس مختصرا یو دوه درې مسایل دا زده کې چې د روژې دپاره وخت، د روژې دپاره وخت چې کله صبح صادق داخل شي دغه رڼایي شروع شي د هغې دپاره دا ضروري نه ده چې سارې بانګ وویلی شي. صبح صادق چې کله شروع شي د هغې نه ستا روژه شروع شوه، خوا بانګ یې ویلي یا نه. عموما نن سبا چونکې نقشې دي، بس نقشه وګوره د هغې نه یو 15 منټه مخکې دا خوراک بند که انسان دی دا کوشش وکړي. نو دغې نه دا روژه ستا سټارټ شوه او بیا تر ماښام وخته پورې چې نور تر څو پرېوتې نه تر هغې پورې ستا روژه ده. په دې کې خوراک څښاک، په دې کې چې دی جما کول، بیبي ته نږدې کته، د دې ټولو څیزونو نه دا منع ده. ورسره د ګناهونو نه انسان د ځان بچ وساتي چې روژه یې بې برکتي نه شي، برکت ته چېرته لاړ نه شي او روژه قبولیت ته ورورسي، الله رب العزت ورله ثواب ورکړي. څومره چې ګناهونه دي په نوم یې ګناه موږ یې پېژنو چې د هغې نه ځان بچ وساتو او په نوم یې نیکي ده چې هغه وکړو. الله دې راله توفیق راکړي. نو د سهار نه شروع شي تر دغه نور پرېوتو پورې. د سهار نه مراد د صبح صادق ټیم دی. او بیا د دې سره یوه خبره لازمي ده چې سړی نیت وکړي، د روژې دپاره څه وکړي؟ نیت وکړي. او نیت د شرعي یعنې صبح صادق چې کله د رڼایي را شروع شوه د سارې د دې او د ماښام د ټیم چې دی د دې نیمه ورځ چې ته والې تر دې پورې ته نیت کولی شي. نیمه ورځ چې د دې والې تر دې پورې نیت کولی شي. هسې په کار خو د شپې نه وي چې سړی د شپې نه نیت وکړي، بیا که د سهار هم کوي نو کولی شي. او نیت دپاره الفاظ ضروري نه دي، په حدیثو کې نشته. ښه دا موږ چې کوم وایو وبصوم غد نویت من شهر رمضان وغیره، که یو ته په زبان دی وي بس چې خدای پاکه نن مې روژه ده، ستا د رضا لپاره مې روژه ده، ښه خبره ده. او ورنه زړه کې دې رال نیت ویلی شي د زړه قصد او ارادې ته چې بس زړه کې دې رال چې خدای پاکه ستا د رضا دپاره مې روژه ده، بس صحیح ده. او که په خوله ورسره نن سبا چونکې داسې معاشره ده لږه کمزوري ده په موږ کې، نو که په خوله ورسره ووایه ښه خبره، خو ضروري به یې نه ګڼئ، ضروري به په خوله ویل نه ګڼئ. ښه الله رب العزت دې راله توفیق راکړي. نو دا خو د روژې د شروع کېدو ټیم شه. اوس یو کس د شپې نه وایي چې یاره روژه نه نیسم، سهار هم لګیا دی چې روژه نه نیسم، خو د نیمې ورځې نه مخکې وي چې یاره دا ټول خلک روژې نیسي، دا په ما څه بلا لګېدلې ده چې ځان له مې په زوره بیماري کتلې ده یا لږه شانتې بیماري ده هغه مې ځان له دلیل ګرځوي راځه زه هم روژه نیسم. نو که د نیمې ورځې نه مخکې خوراک یې نه کړی او روژه یې ونیسله بس صحیح د روژې وشوه. یوه خبره. بله خبره دا ده که د روژه کې سړی د نفلي روژې نیت وکړي، که د نظر نیت وکړي، که هر څه په ده تېر کالنۍ روژې پاتې دي یا د باندې د منښتې روژې پاتې دي او دی وایي چې خدای پاکه نن مې د منښتې روژه ده، خود به خود فرضي روژې ته وړي. په فرضي روژو کې بله روژه نه ځای کېږي، ښه نه پکې نفلي ځای کېږي نه پکې بله ځای کېږي، نو خپله په خپله دغې روژې ته وړي. الله رب العزت راله توفیق راکړي.